بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ یو مسله د مسبوق متعلق بیان کړې وه چې هغه د سجده سهوی متعلق وه. نن یو بله مسله هغه هم د مسبوق متعلق ده او د مسبوق د سجده سهوی متعلق ده چې دا ډېر اهمه مسله ده او اکثر عوام په دې کې غلطي کوي او د هغې غلطۍ د وجې نه د هغوی هغه مونځ ونه شي. هغه مسله دا ده چې کله مسبوق د امام سره په مانځه کې شامل شو او د امام نه څه غلطي په مانځه کې وشوله چې د هغې په وجه باندې په امام باندې سجده سهوه واجب شوله. په آخره کې چې کله امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي نو آیا دا مسبوق به د امام پیروي په سجده سهوه کې کوي او که نه به کوي؟ نو د دې مسلې حکم دا دی چې کله امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي نو مسبوق سړی به مسبوق کس به د امام سره د سجده سهوې دپاره سلام نه ګرځوي، خو چې کله امام سجده کوي سجده سهوه کوي نو په هغې کې به ورسره سجده سهوه وکړي او په سجده سهوه کې به د امام پیروي او تابعداري کوي. که بالفرض د مسبوق د امام سره په سجده سهوه کې په سلام کې پیروي وکړله، یعنی امام سلام ګرځولو او د مسبوق ورسره هم سلام وګرځولو، نو که بالفرض د مسبوق ته دا پته وه چې زما یو رکعت یا دو رکعت مونځ پاتې دی او د دې باوجود د امام سره چې دی سلام وګرځولو، نو په دې صورت کې د دې مسبوق مونځ چې دی نو هغه فاسد شو، دی به دوباره چې دی د خپل مونځ کوي. خو که بالفرض دته پته نه وه چې زما یو رکعت یا دو رکعت مونځ پاتې دی او د امام سره چې دی د سجده سهوې دپاره سلام وګرځولو، نو بیا به کتلی شي چې د مسبوق د امام سره متصل سلام ګرځولی دی. د متصل مطلب دا دی چې څنګه امام السلام ویل او ده هم چې دی نو السلام ویل او د امام سره متصل سلام وګرځولو، نو په دې صورت کې په ده باندې سجده سهوه نشته دی. خو که بالفرض د امام نه پس د سلام وګرځولو، جو عام طور باندې داسې کېږي چې اول امام سلام ګرځوي او بیا وروسته مقتدیان چې دي نو هغه سلام ګرځوي، نو که داسې صورت کې د امام د سلام د ګرځېدو نه پس د سلام وګرځولو، نو په دې صورت کې به دی به په ده باندې چې دي نو سجده سهوه چې دی هغه لازم کېږي او دی به د خپل مونځ په آخره کې بیا سجده سهوه کوي.